په دریم ورس ته د باکنډۍ باباجي صاحب دا تاسو ګورئ پټي چې دا کوم ګڼ خلک چې کوم نه راغلي دي دغه پټي ډک دي د جومات چې کوم نه هغه ډک دی د باکنډۍ باباجي صاحب مزار شریف چې کوم دی نو هغه دننه موږ ورځو تاسو ته ښایو د هغه اخري ارامګاه چې کله د چا چې نن دریم چې کوم دی نو دا ورس دی په باکنډۍ کې دا د هغې حرامګاه ده دلته کې هم دعایه تقریب روان دي خلک دعاګانې کوي راځي او دغه شانته بهر هم په درزنونو خلک چې کوم دی دا موجود دی د باباجي صاحب په دغه اخري ارامګاه کې چې نن د هغې دا دریم ورس دی منځلی کېږي او په دغه سلسله کې تقریب دی هلته به ورځو الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن کتونکو دا وخت زه د کوز د تعطیل دینجی باغکنډۍ کلی کې موجود یم چېرته د جامع مسجد قادریه باغکنډۍ کې د فضلاو چې کوم پنځه دېرش فضلا دي د هغې ختم دی او د سره سره د باغکنډۍ باباجي صاحب چې هغه د ملکن ډیویژن نه بلکې د خیبر پښتونخوا د ټولو نه یو ډېر بزرګ شخصیت د هغې ورسم دی دا هغه جماعت ته چرته چې کوم دی دغه پروګرام چې کوم دی هغه روان دی او په دغه پروګرام کې خلک چې کوم دی هغه شرکت لپاره راغلي دي د سکیورټي انتظامات چې کوم ډېر زبردست شوي دي تاسو وګورئ دغه سایډ ته ډېر زیات خلک چې کوم دی هغه د ورس د باباجي صاحب او ورسره چې کوم دی نو دغه ختم قرآن چې کوم دی نو دا راغلي دي دا مشران د دې علاقې د دې سیمې کشران ماشومان دغه ټول چې کوم دی هغه دلته راځي دننه جومات ته ورځو د هر کال په شان دلته کې چې کوم دی کوم علماء کرام میلمانه هغې راځي نو د هغې دپاره د لنګر اهتمام چې کوم دی نو دا هم کېږي په ډېر ټیک ټاک طریقه باندې هغې دلته کې روټۍ خوري د هغې نه پس چې بیا څوک مقرري څوک نعت یا څوک چې کوم دی نو په بله څه خدمت باندې نو هغې بیا خپل ډیوټۍ ته چې کوم دی نو هغه ځي زموږ جومات ته دلته چې کوم دی نو مېلمانه راغلي دي مېلمانه دې سره ملاویږي مولانا حافظ محمد صاحب کوم چې د باباجي صاحب مشر ناست دي دلته په جومات کې مولانا احسان الله حسین صاحب چې کوم دی هغه لګیا دی تقریر کې خو په دغه دوران کې زه هغه خلک ته فهم چې کوم چې کوم دی هغه دلته نن ختم له او ورسره چې کوم دی د باباجي صاحب عرس چې کوم دی نو راغلی باباجي صاحب بل پرزن تقریر کوي لګیا دی محمد سے وفاتوں نے تو ہم پھیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا روح قلم پھیرے ہیں فرمائی زمان محبوب رمن اونسا لوح سارے قلم سارے قلم میں لگ کے پلا دیجیے پلوح محفوظ سی اور بیارہ تصیب مبارک فرمائی شاہ چودری د بخاري شو نسواری رنگ کی صادروں پنځه دېرش صادروں نسواری رنگ کے تاسو ته موږ د دې ځای کې داسې ښایو وروڼه اشارو ته خیر کې تکلیف درته کاته صادره ول کړي نو صادره هغه شاته دا صادره تکال دا صادره کېنه دې صادره ته وګورئ دې رنگ صادره خو بلند دي هغه او چې کوم د بخاري شریف خط چې کوم دی نو هغه د دین دی یو طرف د دې سایډ نه دا بیا د جومات نه بهر چې کومه برنډه ده او دغه دی نو هغه خلک چې کوم دی تحصیل دینزي کوزدل امنکرم او د کلي نه بهر د تاسو ګورئ یو روح پرور منظر د دومره ګڼ خلک راغلی دی لنګر هم روان دی واز او هغه هم روان دي
دا سلسله چې کومه ده دا باقاله قادریه مسجد کې د باباجي صاحب ورس او ورسره چې کوم ده فضلا او ختم بخاري شریف پروګرام ده دنه چې کوم ناسو هغه د بخاري شریف ودا چې کوم نه هغه قاریان صاحبان دي څوک چې ختم قرآن حفظ ختم قرآن کوي دا د دې کې ناګه سلسله شروع ده چې کوم حفظ قرآن ختم چې کوم نه هغه د هغې دپاره دي دا ځان تیار کړی دا هغه حافظان دي د چا چې د قرآن شریف ختم چې کوم دی په حفظ باندې عادي کړی دی یو منظر تاسو ته مخایل د حافظان مبارک الله دې بختور کړي چا چې په قرآن شریف کې کوم په حفظ ختم کړی دی نن په دغه پروګرام کې د دې ختم هم خبره پرېښوده حافظان دوی ښکاله په تلوسه کې ومه سبحان الله تاسو وګورئ چې ما دا باباجي صاحب مبارک بیزان جاری دی او دعاګانې وکړو الله جل جلاله دې جاری ولري امين راځي لږ د خپل بابا جان مبارک دا غوی د زندګۍ مبارکینا مونږ او تاسو ځان لږ فیضیاب کوو او دا خپلې سینې په معطر کوو چې یاره زمونږ بابا جان مبارک د خپلې معاشرې لا د دین په بنیاد باندې د تعلیم په بنیاد باندې د اخلاق په بنیاد باندې هغه مبارک د معاشرې له سور کړی دي هغه مبارک زندگی چې مونږ او تاسو وګورو هغه د سره پټه نه ده هغه مبارکو په دې خپل زندگی کې ټولو نه زیات زور دا په تعلیم او تعلم باندې وو چې دا هغه نتیجه الحمدلله ثم الحمدلله آغاز مونږ د خپل علاقې وطن په کونه کونه کې د هغې برکات دا دي چې انشاءالله د علماو په شکل کې معاشرې ته علما ورکړه معاشرې ته حفاظ کرام ورکړه معاشرې ته هغه مفتیان او هغه نیکان ورکړه چې د هغوی به په دې خپل معاشره کې د محبت په بنیاد او د مینې په بنیاد هغه به داسې مزل کوي چې چاپېره خلک نن هم حیران دی چې ګورئ مخالفین په هر ځای کې باباجي صاحب مبارک د چا په خبرو پسې بدلو نه صرف د خپل کار سره کار هغه دا چې د حضور مبارک د دین خدمتو نن هغه داسې مخ په پورته روان دی الله دې د باباجي صاحب د هغه اخلاص په شان برکتونه د اخلاص زمونږ او ستاسو نصیب راځئ د باباجي صاحب مبارک په معاشره کې د عوامو سره د دین په باب باندې داسې محبت ورکړی دی چې د خلک که هغه زورور سړی و که هغه مالدار سړی و که هغه سره هر قسم یو طاقت و باباجي صاحب ورته وایي راځه دا دومره طاقت در سره دی راځه د خپل د ځوانۍ زور د خپل وجود دا زور د خپل د مال دا زور راځه مړ د الله په دین قربانو او دغه قربانۍ وجه وه چې داسې خلک د باباجي صاحب مبارک زیر سایه دي چې زه تاسو ته د هغې نه د یوې میاشتې مبارکې د یوې میاشتې هغه کارکردګي تاسو ته وړاندې کوم چې د باباجي صاحب سره نن هغه خلکو چې بابا جان ورسره مینه کړې وه هغه مینه ناکو خلکو د بابا جان سره هم د مینې اظهار وکړو یو د هغه مینې نه ده چې د باباجي صاحب د عیسی علیه السلام دپاره هغه 127 عمرې ملګرو وکړي نن که د عمرې حساب وکړې په 3 लाख روپۍ عمره نه کېږي او د باباجي صاحب مبارک د عیسی علیه السلام دپاره 127 عمرې په دې لنډو ورځو کې ملګرو وکړي الله دې قبول کړي بیا دغه ملګرو په حرم پاک کې د حضور د الله د ذکر 85 लाख کرتے الته کې کلمت طیبه مبارک ورد کړي یاد آغی سره
مختلف ملګرو هغه مدرسې چې د هغې شاخونه دي هغه اجتماعي دور تاسو ته اوس د خپل ملګرو ښېګړه وړاندې کوم چې دا ملګري د محبت په بنیاد کې د باباجي صاحب سره وفا کوي او هغه مینې هغه وفا په داسې تلاوت او ذکرونو کې کوي نو د قرآن کریم ختمونه په دې یوه میاشت کې ملګرو 763 د قرآن کریم ختمونه وکړه الحمدلله سورت یاسین شریف 3,80,189 پیرے ملګرو د محبت او د مینې اظهار د سورې یاسین په شکل کې وکړو سورت اخلاص شریف 8,31,000 دا په یو میاشت کې ملګرو وکړو آیت الکرسی شریف 9,65,000 کرت د دې د تلاوت مبارک وشو د باباجي صاحب د ایصال ثواب لپاره د استغفار دا 3,60,000 کرت او د درود شریف محبین چې په یو میاشت کې هغه ملګرو 7,39 लाख د خپل طرف نه د باباجي صاحب د ایصال ثواب لپاره 7,39 लाख کرت درود شریف ہوئی او کلمه طیبه مبارکه د حرم پاک نه علاوه په دلته زموږ د ملګرو هغوی 4 کروڑ او 29,000 دومره کرت دلته کلمه طیبه مبارکه ورد وکړو او د دې سره سره په حرم پاک کې 450 کرتا د دلائل الخیرات شریف ختم او داغی سره سره 3,70,000 کرت دا د کارډ وظیفه مبارکه وا دا تاسو ته ما دا خبره په دې بنیاد مخې ته کېښوده چې دا کوم ملګري راغلي دې سره باباجي صاحب مبارک مینه کړې وه او زه د دې ملګرو دې محبت ته سلام پیش کوم چې دې ملګرو په هغه مینې په جواب کې باباجي صاحب ته د قرآن تلاوت دا الله ذکر درود پاک سورت یاسین او دا دومره دا الله جل جلاله ذکر او یاد دا هغوی د ایصال ثواب لپاره وکړو الله جل جلاله دې د ټولو ملګرو نه دا محبت او مینه قبول او منظور کړي او د دې بدلې د الله سره دي الله جل جلاله دې نیکې بدلې ټول د دې په بدل باندې ورکړي زما سید انوار محمد نوم دی باکنډۍ باباجي صاحب رحمت الله علیه د هغوی ارزن یم باباجي صاحب رحمت الله علیه د عرس په حوالې سره نن دا پروګرام منعقد شوی او دا خلک چې راځي تاسو دا کوم ګڼه وینئ جمع غفیر وینئ تاسو هم ډېر په تکلیف دلته راورسېدئ نو دا خلک ټول په یو محبت راځي په یو شوق راځي او په یو عقیدت باندې راځي ځکه باباجي صاحب رحمت الله علیه همیشه دین ښودلی دی محبت یې ښودلی دی او خلکو ته د الله تعالی د رضا لار ښودلی ده نو د خلکو هم دغه کمال کتلی دی او دلته نن ستاسو د مخې ده چې په جومات کې هم ځای نشته دی د خوراک ځای دی هلته هم ځای نشته دی چاپېرچل چې زموږ دا څومره پټي دي ټول خلک په دې کې ناست دي نو دا د باباجي صاحب هغه د دې سره مینه وه ځکه هغوی چې په څوک رالل نو ماشاءالله په سینه پورې به یې راونیو او محبت به یې ورکړو نو هغه محبت نن هم ژوندی دی ماشاءالله او د هغه محبت په خاطر باندې دا خلک راځي او د باباجي صاحب سره هغه عقیدت ساتي باباجي صاحب رحمت الله علیه 1984 کې د دې جامعه محمدیه قادریه ګل آباد د دې سنگ بنیاد کېښود الحمدلله هغه فیضان جاري دی 73 برانچونه پکې دي چې اوس د هغې موجود دي چې په هغې کې تقریبا 24,000 سټوډنټان چې دي نو هغه علم دین نه مستفید کېږي دغه شان د باباجي صاحب رحمت الله علیه کوم روحاني هغه خدمت چې دی نو په یو لیست مونږ برابر کړی دی او یو رجسټر کې مونږ لیکلي ځان سره نو تقریبا د باباجي صاحب رحمت الله علیه 14 لکه مریدان دا په مختلف ممالکو کې او په خصوص په پاکستان کې موجود دي نن هم که مونږ وګورو د باباجي صاحب په یاد کې خلک راغلی نو دې کې د سعودي عرب نه باقاعده ما سره ملګرو رابطه وکړه نو هغوی چوټي اخیستې ده او څوک یوې هفتې له راغلي څوک میاشت له راغلي خو خاص دې ورځې نه دا هغه عقیدت دی چې د کراچۍ نه میلمانه راغلي اسلام آباد نه راغلي دا دی زمونږ پیر عدنان قادري صاحب صوبه
صوبایي وزیر اوقاف او مذهبي امور هغې هم را روان دي، پیر صاحب د مانکي شریف شمس الامین صاحب مبارک او د مردان استاد العلماء امام المدرسین جناب بګي سبحان رضوي صاحب، دا ټول صاحبان را روان دي. نو بس دا یو عقیدت دی د بابایي صاحب د خلکو سره مینه وه، د هغوی د دې سره مینه وه، په هغې بنیاد باندې راځي. انشاءالله تعالی دلته پکې اوس د پروګرام یو عرس مبارک هم دی او دویم پکې د طلباو دستاربندي هم ده. نو 36 کسان زموږ د دوره حدیث نه فارغ شو الحمدلله، او 100 حافظان صاحبان چې دوی د حفظ وکړو. الله تعالی دې د بابایي صاحب دا خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. نو انشاءالله موږ ته هم دغه لاره ښودلې ده، د دنیا چلې راته نه دی ښودلی او بل یو طریقې راته نه ده ښودلې، بس همیشه د هغې وصیت هم دا و چې بچي د دین خدمت پکار دی او دا ښه په اخلاص پکار دی او په خلوص نیت باندې پکار دی. الله تعالی دې موږ هم توفیق او طاقت راکړي د هغوی د همیشه همدغه شان جاري وساتي. یو ځل بیا دا هغه د سکیورټي انتظامات دي خادمان دي چې دا دلته کې راغلي دي ختم حفظ قرآن بخاري شریف او دریم عرس دی د باکنډۍ باباجي صاحب. دا تاسو ګورئ پټي چې دا کم ګڼ خلک چې کوم راغلي دي دغه پټي ډک دي، د جومات چې کوم هغه ډک دی او ورسره چې کوم صوبایي عدنان غني صاحب چې کوم دی کوم چې د خیبر پښتونخوا دی اوقاف صوبایي وزیر دی هغه هم راغلی دی. دا ګڼه دا تاسو ګورئ یو ځل بیا تاسو ته خیم دغه آستانه عالیه قادریه باکنډۍ شریف او د جمله صاحبزادګانو صاحبانو په خدمت کې زه د کامیاب پروګرام باندې د زړه د کومې نه خراج تحسین او مبارکباد پیش کوم. الله پاک دې دا سلسله د علم او عرفان دا سلسله د روحانیت دا سلسله رب کعبه د قیامت پورې دغسې جاری او ساری ولري.